دلته کې چې کوم دی نو دا دوه ګټان دي د اشوکا ایډکس راکس په نوم باندې مشهور دي یا پښتو کې ورته ښکلې ګټ وایي. په دې کې د اشوکا تعلیمات لیکلي شوي دي. زما نوم جمیل خان دی، د شاباشګړې اوسېدونکی میرویس خیل. دلته کې چې کوم دی نو دا دوه ګټان دي د اشوکا ایډکس راکس په نوم باندې مشهور دي یا پښتو کې ورته ښکلې ګټ وایي. په دې کې د اشوکا تعلیمات لیکلي شوي دي، چونکې په هغه وخت کې کاغذ یا پلیټ ډېر یا ښوونه نو دا به په ګټو باندې په پاڼو باندې مختلف څیزونو باندې به لیکل کېدل. نو دا اشوکا خپل پریچنګ د خپل مذهب د بودا مذهب چې کوم تعلیمات دي نو هغه په دې لیکلي دي. اشوکا د خنش بادشاه تیر شوی دی د 300 قبل مسیح نه مخکې. بیا دا د هغې خاندان سره تعلق ساتي او دا چونکې د هغه وخت سره د بودا تعلیماتو یو ډېر لوی لیډر و او د ملک بادشاه مو. شاباشګړه کې دوه کاڼي دي. دې کې چې کوم لیکل شوي دي دا د بود مت تعلیمات فرمودات ورته وایي. دا تقریبا 11 فرمودات دي چې په هغې کې زیاتر دا دي چې په ځناورو باندې ظلم نه کول، د ماشومانو خیال ساتل، د مشرانو ادب کول، استاد او د پلار مور زیات خیال ساتل. دا قسمه تعلیمات دي عین اسلامي او دا لیکل چې کوم شوي دي نو دا په خروشتي زبان کې شوي دي. دلته یو ډېر نیک انسان اوسېده او شهباز نوم یې و چې هغه د افغانستان نه راغی. هغه عالم هم و خو ورسره ډېر جیلس هم و. هغه چې د دې نیک سړي متعلق واورېدله نو د هغه کوشش دا و چې دې په څه طریقه زه دې لر کړم د دې میدان نه، ځکه چې ټول خلک د هغه پیروکار وو. نو هغه په هزاره کې په یو غزا کې شهید شو. نو هغه شهباز خان ولګېده او هغه د قبر نه ویسته او وصیت یې وکړو چې زه مړ شم نو ما به دې کې ښخوی. نو چې هغه مړ شو نو هغه یې پکې دا د اکبر بادشاه د زمانې 1556 غالبا هغه ته چې پته ولګېده نو هغه راغی او د هغه وایي چې داسې نیک سړي سره د داسې کړي نو د هغه قبرونه مبرونه هر څه چې کوم دی نو اوار کړل. مخکې چې کوم دی نو دا پکنیک سپاټ نه و، صرف دا دوه ګټې و. دې ته به ټول فارنرز راتلل، مردان د سیمې یا د صوابۍ د پېښور د سیمې کمتر خلک به راته ټول به فارنرز راتلل. او چونکې هغې خو دا په کتابونو کې لوستي دي چې دا اشوکا ایډکس راکس دي او د هغې زیاتر تعلق چې کوم دی د مذهبي رجحانو نو دلته به دغه خلک راته. که تاسو دې ګټ ته په غور وکتل نو دې کې ډېر واني شوي دي. نو د دې د تحفظ دپاره حکومت پې دا جالونه ګیر چاپېره ته وکړه چې خلک ورته نه ننوځي، لاس کلي پې نه راښکي او د پاس د پې چې دا شت پې جوړ کړو چېرې طوفان یا باد و باران ګلی دا ورته نقصان نه رسي. نو دې دپاره چې کوم دا تعلم ورته لګېدلې ده. اګزیکټلي د دې ډپارټمنټ سره چې کوم خلک تعلق ساتي که نه آرکیالوجي سره، آرکیالوجسټان هم راځي دلته ډېرو او فارنرز کمتر راځي اوس، ځکه چې د 9/11 نه پس چې کوم حالات دي که نه نو هغه خلک وزټ. اوس دا زموږ خلک چې کوم دي نو خاص کر سنډے باندې او فرایډے باندې دا ډېر زیات راځي او کله د اختر شو قدر شي نو خو بیا دلته قدم نه کېښودو ځای دی، دومره مخلوق راځي.